د موضوع نه هټ کر یو خبره کومه لکه نن زمونږ څه طالبانو مدرسې ته راتلل نو په لار کې ورته یو کس ولاړ دی او هغه ته ویلي دي چې داسې کار وکړه چې دغه مدرسې له مه ځه او دلته کې عقیده به دې خراب کړي او عمل به دې خراب کړي پخوا به یو متل کا وویل بالغلبیل راپاسي ګل کوزې ته و چې په تا کې دوه سوري دي او ځان له ټول بغرۍ بغري او هغه ورته نه ښکاري ته به ورته څه کوې په خپله مدرسه کې د جنډې فضایل به ورته بیانې که د جنډې په فضایلو باندې خلاصوي د قرآن یو آیات یو حدیث راته وکړه ټول عمر به جنډې فضایل بیانو ته به د غربي ډیموکراسۍ او د جمهوریت فضایل بیانې لکه دا خبرې به ته طالب ته بیانې دا خو لوی خیانت دی بچی ما لیږلی دی مدرسې له چې هغه به هلته قال الله او قال رسول به یې زده کي او زه چې کوم نیانو خپل بچی ګورم په ویډیو کې هغه په رینګ روډ باندې جلسه او د زنده‌باد د مرادآباد چغې وي د دې پلار ورته به درد رسېږي که نه به رسېږي پلار پیسې راوالي او زه مې بچی مدرسې له لیږم بچیه دا 15,000 روپۍ واله ځان له پې کتابونه م واله ځان له ټوپۍ م واله د یخنۍ ګرمۍ سامان هم ځان له واله مچردانۍ هم ځان له واله ولې پلانکۍ مدرسې ته دې لیږمه چې هلته سبقونه زده کړي قرآن زده کړي او حدیث زده کړي او چې زما بچی سره دغه هم نه خرچو د مدرسې نه راوځي د پارټۍ صفت کوي هغه د لیډر صفت کوي زمونږ لیډر به مني قاید به مني قاید جمهوریت به مني او جنډه به مني او زنده‌باد او مرداباد او پرینګ روډ کې هغه ګډېږي په روډونو باندې دغه شان مدرسو راسي بچي لیږل پکار دي او موږ ورته څه موږ د یو رب عبادت کوئ د الله تعالی دین په نرۍ بیانوئ مه د خان نه یېرېږئ مه د نواب نه یېرېږئ مه د ملک نه یېرېږئ مه د چودري نه یېرېږئ مه د وډیره نه یېرېږئ ځکه چې رازق هم الله دی او د مرګ ژوند اختیار هم د الله په لاس کې دی خان کو زورور شي او پیسې ورسئ ځان له به خاني هغه چې کوم دیانو د خپل طرف نه یو جوړه شوې ګولۍ په ما نشي سړولی زه به حق خبره کوم نه د خان نه خبر یم نه د نواب نه خبر یم او هغوی وایي نه مقتدي ته به هم لکه څه به ترې راشوکې حربي به ورته جوړی د ختم د اسقاط په مختلفو طریقو باندې کې مقتدی نه هغه وشوکوه خانان نوابان هم وشوکوه او د لیډر او د پارټۍ خبرې بس کوو کېږي به زنده‌باد او مرداباد او بیا چې را فارغ شي د دوه ټکي خبرو نه د غریب د څه نه خبر نه د قرآن نه خبر نه د حدیث نه خبر نه که په سیاسي غربي ډیموکراسۍ اوسه بحث کې نو هغه ورته معلومي چې هغه په شق نمبر 3 کې دا لیکلي او په شق نمبر 36 کې دا لیکلي دي صرف لکه دغه ذهن سازي وله کړي دي او دا جنډه بس د رسول الله جنډه را د پیغمبر علیه السلام دین دی له راغلی او جنډو له او پیغمبر علیه السلام بیا لکه جنډه وه خو په جهاد کې به وه په ډیرانونو پیغمبر علیه السلام جنډې نه دي ودرولي پیغمبر علیه السلام بیا جنډه به سبا یو کوپړۍ له ورکومه پلانکۍ قلعه به فتح کوي نو د څه دپاره یې ورکړې وه چې هلته بیا مخې ته جلسه وکړي او ټیرونه به وسیزي او ډانګونه به سلوشنټي فتاو کړي لکه د دې دپاره جنډه ورکوله نه به د علي غوندې یو نر سړي له جنډه ورکوم او لکه په قلعه به ورځي او فتح کوي به د دې دپاره جنډې ورسوي که نه دا قلعه مخې ته علي رضی الله عنه اعلان وکړه چې سبا زما انشاءالله احتجاجي جلسه ده او تاسو ټول راوځئ او ټیرونه ورسره راوړئ چې ویسیزو او بس احتجاج به وکړو قلعه فتح کوو دې له جنډه ورکړې وه په کورونو جنډې د دې دپاره ودرولې وي د پیغمبر علیه السلام څخه سپینه جنډه هم ثابت ده د پیغمبر علیه السلام نه مختلفې جنډې ثابت دي مختلف قسم رنګونه خو د هغې خاص ځایونه و په هغه ځایونو باندې پیغمبر اسلام جنډه نن زمونږ جنډې دې خبرو له رالي نو هسې خبره مې دا کوله رونو نبي علیه الصلاة وسلام چې کله مبعوث شو مسلې بیانوله نبي علیه السلام به خلکو ته وې راځئ خلکو د الله عبادت کوو دا بوتان دا قبرونه دا هېڅ هم نشي کولی نو دا لیونی دی او په لارو کې به ورته خلک کېنولی و او به دلته که راځي خو یو سړی دی لیونی دی د هغه خبرې مه اورئ او مالوچ به ورسو هغه به وله ورکول وی خیر ده که ورتلي وي د مالوچ په غوږونو کېږده ته ورته کړېږه خو د هغه مه اوره دا اوسني خلک سره د سپینې جامې نه حق کردار ادا کوي کوم تیرمکي مشرکانو ادا کاو ما خو نه دي ویلي چې د چا مدرسې له مه ځه هم مدرسې له لاړ شه قرآن زده کړه حدیث زده کړه په نرۍ د دین خدمت وکړه الله به زموږ نه د دین تپوس کوي د غربي جمهوریت ډیموکراسۍ د لیډر د جنډې تپوس الله زموږ نه کوي چې په قبر کې ورشه ستا کومه جنډه وه ته ورته وایې زما سره جنډه وه یا مې توره جنډه وه یا مې برګه جنډه دا تپوس نه کوي په قیامت کې تا ته وایي من ربک تا چې قرآن کلاو کلی رب دې څومره پېژندلی و تا ته دا وایي چې ما دینو کا ستا د ژوند د تېرولو قانون څه و ته ورته وایې زما قانون دا و چې مړی به وشو او یا به څه ګران شو موږ به چوک ته راووتلو او بیماران هم تنګول او دکانونه او ډانګي به هم راغسي او جلسې به هم کولې ستا دا قانون و زمونږ په دین کې خدا دې ما دینو که کې دا راځي چې لارې به
نه تنګې لارې به نه بندې بیماران به نه په عذابې ضعفاو د کمزورو به هغه او دلته چې کوم هغه کم چې غټ خلک دي هغه ځان له په دفترو کې پراته دي هغه چې کوم مزې چرچې کوي او بار غریب سړی ټرالۍ ته واړوه که چالانې پې اړولي هغه ته واړوه بل ټیشو پیپرې خرڅوي هغه ته واړوه یاره جلسه م وکړه بس دروز دی ما دین کې بس تانه دا تپوس کړي زه هم دقه دین پسې ایمانو باندې زده کړه زه هم داسې مدرسې لاړ شه که دا زما په مدرسه کې دا قرآن او حدیث زده کېږي او د دغه دین پویه پې حاصلېږي دق زما مدرسې له راشه که زما د مدرسې نه په بل ځای کې دا ټکي ښه زده کړي دا کم چې ما وویل ګورې حقه مدرسې لاړ شه زه دا نه ویم چلته مزه خو چې دا ټکي زده کېږي او که تاله د انګریز د قانون او تاله د جنډو د لیډر ذهن سازی نه کوي او سبا له به هغه پلار ته زما سلامي د هغه د پلار زړه ته زما سلامي چې بچی لیږلی مدرسې له دی هغه پر وروڼو باندې جلسې کوي او د زنده‌آباد د مرده‌آباد چغې وي او لابې په جلسه کې د سوزکي نه ولیدلی دی دا غږ هم پسې لابې وشي دا مسلې به کې راځي داسې خلکو ځان له یو څه جوړ کړي دي نو دا هغه د مکې د مشرکانو کردار ادا کوي چې دلته زه دلته مزه دا خبره خو زه منبرو کوم نن یم کوم سبا یم کوم بل سبا یم کوم مخکې مې کړې ده که د دلایلو په میدان کې زور در پکې په کم ځای ګونټه ماتوئ نو خو تف لکه جواب را لېږي ټلیفون کې پس چې ګونټه ماته کړو عوامو تشفي به م وشي عوام به مطمئن شي او لکه دا د ابی ابن سلول کردار ادا کول دلته ټسه ټوسه کول هلته ما پسې ټلیفون وکړه او ته لکه چرته ته راسې خبره کړې ده ما وایي مازدیګر راشه پلار هم دی ولته به خبرې اترې کوو ما ته وایي زه خو مومندو کې روان یم په سفر باندې ما تاسو ټول بلا زه مزې په سفر باندې یم هغه یو یم په سفر باندې ما بل په سفر باندې نه ما تاسو ګل خوړلي دي ته لږ راشه د الله باندې داسې خبرې څوک کوي ته ځان ته مولا وې ما مازدیګر کور ته راځم مازدیګر به ستا په ډبه زه ناست یم ما خبرې به کوو موبایل یې راپسې کټ کړو زه په سفر روان یم مومندو کې روان یم دلته لړاو بیا مومندو له زه سوال کار خو نه دی بس تا نه دې خبرو تپوس کومه نورې خبرې هم کړي ګاډي وړي خو د هغه تپوس به د هغه په خپله ډبه باندې کوم